زړونو ټکور یې بریالیا د هر چا د سترګو تور یې بریالیا هغه نور دی چې به حق د غریبو خوري ته د هر غریب غم خور یې بریالیا ته د حق او د باطل سره په جنګ یې ته ولاړ په داسې اور یې بریالیا حوصلې دې د غرونو نه اوچاتې ته د سیند د چپو شور یې بریالیا ته پردي بچي سینې پورې را جوخ کړي لکه سورې پرا خور یې بریالیا دا غریب په سر د لاس مدام یې د ظالم د پاره اور یې بریالیا خپل غمونه د په خپل زړه کې قید کړي خو د بل غم کې نسکور یې بریالیا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ تعارفي اجلاس و او طارق سیکرټري صاحب ناست دی، سلطان بادر ناست دی، کامران دی، اسف قیوم دی او مادم خان لالا راغلی دی، ذوالفقار دی. نو دا ټول موږ نن راغلي یو او انشاءالله زمونږ دا یو عزم دی چې مونږ به د خپل د چې کوم غربي ټوکم یو ویلیج کونسل دی د دې د خلکو چې څومره څه خدمتي څه قسم څه کاري نه زموږ دفتر ته هم راتلی شي او زموږ ممبران سره هم رابطه کولی شي څه قسم انشاءالله څه دغه نو مونږ به بھرپور طریقې سره د دې خدمت کوو او انشاءالله زموږ نه به هېڅ قسم څه کوتاهي نه کېږي او کوشش به زموږ دی چې ستاسو مسایل زموږ دلته چې کوم سیکرټري دی طارق صاحب نو دا هم زموږ ورور دی انشاءالله دی به هم د عوام مخکې هم خیال ساتلی دی او اوس په زموږ د وجې نه نور هم ډېر خیال ساتي او ستاسو چې څه کاري څه قسم څه دغه نو راځئ انشاءالله مونږ به تاسو خفه کوو نه انشاءالله. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو نه اول خو د ټوپي پریس تاسو شکریه ادا کوم چې تاسو مونږ له رالی دا کوریج هم راکړو او دغسې ستاسو نور هم ډېرې هلې ځلې چې په دې میډیا دغه باندې نو ستاسو دغه کردار په دې د معاشره کې ټول نه اهم دی. ټول نه اول زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو مونږ له دغه راکړو. نن موږ د خپل د باقاعده د دغه اجلاس تعارفي اجلاس نه دغه سټارټ واخیسته. زه خو د خپل له طرفه د خپل د دې کونسل د خلکو چې په موږ باندې دا دور اعتماد کړی دی هغه کړی دی موږ ته دا پټکۍ اچولی دی موږ به انشاءالله د دې ډېر زیات خیال ساتو. ستاسو هر قسم چې څه دغه راځي هغې دپاره موږ هر ټیم حاضر یو. موږ هم انسانان یو، زموږ نه به څه کمی کوتاهي هم کېږي، زموږ اصلاح به کوئ تاسو. موږ په دې خفه کېږو نه، څه داسې کارونه به یې کېدی شي ته زموږ خیال نه تاسو به موږ له هغې ته دغه کوئ خیا پام راولئ. او دا زموږ کونسل چې کوم دی موږ چیرمن صاحب امجد امین معظم خان کاجي، کامران، سلطان محمد خان، طارق خان، رمضان خان زموږ مثال د یو کور دی او دا به موږ خپل دغه انشاءالله ډېر په ښه احسن طریقې سره دغه کوو او یو بل نه به خفه کېږو نه، ځان به خفه کوو خو خپل ملګري به نه خفه کوو، خپل د علاقې عوام به نه خفه کوو. زما ستاسو طرفه تاسو ته بیا یو دغه کومه چې ډېر شکریه ادا کوم ستاسو او موږ به انشاءالله خپل بھرپور کوشش کوو چې ستاسو په تم او ستاسو په دغه باندې پوره راشو. ستاسو یو ځل ډېره مننه بیا ادا کوم. مهرباني. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله د الله د خوږنو مزار شم. الله تعالی د ټولو ملګرو له کامیابي ورکړه. الله پاک موږ له د خدمت یو موقع راکړه. د الله لاک شکر دی. زه ټولو وروڼو ته د خپلو ملګرو ته مبارکي هم ورکوم او الله پاک ډېر ښکلی فورم موږ له یو ځای کړو، ډېر مینه ناک او ډېر محبت کوونکي دي ماشاءالله. او یو کار به د الله په حکم سره چې الله حکم شوی نو یو کار به خدای نه پاتې کوي چې څه قسم خدمت د چا هم راځي که نه او انشاءالله موږ خپل پل کوشش کوو موږ نه کار واخلی موږ نه خدمت واخلی چې څه قسمې انشاءالله زموږ د ټولو ملګرو دا کوم خبرې چې وکړې د ټولو دفتر او درونه هر چاته کلاو دي 24 غنټې راتلی شي او انشاءالله چې د چا څه خدمت وي الله به کوي او موږ به بانه یو. شکریه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپل
د دې طارق دی ډیره زیاته شکریا ادا کوم. د هغې وجه دا ده چې هغوی دلته کوم زموږ استقبال وکړو او کومه مینه محبت یې موږ له راکړو، نو کوم الفاظ داسې الفاظ نشته چې زه دی شکریا ادا کړم، خو الله دې وله د دې بدله په دنیا او په آخرت کې ورکړي. بقایا د اربیټو د طرفه موږ له چې د کومو ملګرو اوټونه راکړي دي هغوی خپل کار کړی دی. اوس دا 4-5 کاله پاتې دي زمونږ او زمونږ نن ډومبی اجلاس و. زمونږ محترم امجد امین چیرمین صاحب، معظم خان لا او اسب قیوم او کامران دا ټول ملګري زمونږ یو ځای ته راجمع شلو اجلاس و. نو زه د دی نم ډېر زیات خوشحاله یم چې زمونږ له الله پاک چیرمین یو ډیران ناکړی دی، لکه داسې څه تکبر غرور پکې نشته. اسب قیوم دی نو زمونږ سم لاس دی، کامران دی نو دغه شانتې معظم خان لا خو زمونږ مشر دی. نو بس دلته کې دفتر کې مونږ له طارق هم الله رب العزت داسې یو زړه راکړی دی چې زمونږ د بدن یو ټوکړه د زړه دی. نو د ستاسو د عوام خدمت په انشاءالله العزیز که هغه د ورځې او که د شپې که هر قسم وي، ان هغه به د الله په حکم سره ستاسو په تعاون سره او زمونږ د ملګرو په مینه محبت سره دا به مونږ انشاءالله العزیز کوو. او مونږ تاسو ته د دواګانو درخواست دی چې مونږ ته دواګانې کوئ چې مونږ ستاسو دا خدمت ښه ښکلی په هغه انداز سره وکړو چې څنګه عمر رضی الله تعالی عنه کړی او مونږ به داسې یو څه غلط کار یا څه یو غلط کار خبره قدم به نه اوچتو. او السلام علیکم. زه خو ټوپي پریس د ټولو ناول د ټوپي پریس شکریا ادا کوم چې تاسو رالی او موږ له مکاور اجرا کو. ډېره مننه. او دا طارق بای دی شول، رمضان بای دی، عبید بای دی، د ټولو موږ له ډېر عزت راکو. الله پاک دی دی له عزت ورکړي، په الله ګران شي. زموږ چیرمین صاحب نن میټینګ دا کو موږ سره ملګري دی، آصف قیوم بای دی، سلطان محمد لاجي دی او معظم خان لاجي دی. نو بس دی زموږ مشران دي. زه خو په ټولو کې کشر یم او دا زموږ مشران دي. با چې څنګه دی وای نو موږ ته باک کسې کو. بس انشاءالله الله پاک اوس موږ له د خدمت مقرره کړله. الله پاک ته موږ نه د خیر ښېګړې کار واخلي انشاءالله. او الله په حکم سره تاسو موږ له خپل چې څومره مینه راکړله انشاءالله نو تاسو به چې کوم ووټ راکړلی دی نه به تاسو په دې به تاسو نه امید انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټولو ممبرانو له مبارکي ورکوم. امجد امین چیرمین صاحب له، معظم خان لالا له، آصف قیوم بای له، سلطان محمد لالا له، ممبر ذوالفقار خان له او نورو کوم زنانه موږ سره ممبره شوي د هغوی ټول له موږ مبارکي ورکوو. او ډېر د خوشحالۍ ورځ ده نن زموږ د ملګرو حلف واغسته او باقاعده زموږ تعارفي اجلاس وشو. ډېر درانه خواږه خلک نن کونسل ته موږ سره راغلي دي. زه امید ساتم دی به دوام و خدمت کوي. دا ممبران سماجی کارکنان هم دي، عوامي خدمتګار هم دي. دی مخکې هم دوام و خدمت کړو او موږ دا تمه ساتو چې اوس په هم دی هغه شان د خلکو خدمت کوي. الله دې په دې خپل نیک مقصد کې کامیاب کړي. مهرباني.